ګرانو کتونکو د کالام او تروړ په علاقه جګړه شوې ده. د دغه جګړې په حواله مختلف خبرونه راځي چې هلته حالات ډېر خراب دي او اوس هم فایرنګ روان دی. د دغه جګړې په حواله به تازه ترین تفصیلات د مدین نه د شیر علي خان نه اخلو. جی شیر علي خان ستاسو سره څه تفصیلات دي؟ جی دا د سوات د سیلګرې سیمې د کالام او تروړ د قوم په منځ کې یوه جګړه روانه ده. د دې علاقې نوم کنۍ دی او د کنۍ چې کومه دره ده بانډه ده د پاغې باندې یوه جګړه روانه ده. د سحر نه اطلاعات راځي خو کنفرم کیږي نه. د اوسه پورې د اطلاعاتو مطابق زیات کسان پکې زخمیان هم دي، د مړو پکې هم د یو دوه اطلاعات شته خو کنفرم کیږي نه. مین وجه دا ده چې په هغه علاقه کې سیګنل چې کم دی هغه کار نه کوي، نیټورک کار نه کوي او کم کسان چې زمونږ هلته سورس دي یا زمونږ خبریال دي هغه هم په هغه ځای کې بوخت دي کم ځای کې چې دا جګړه شروع ده او په څوک په سپتالونو کې دي. نو به هر حال موږ خپل کوشش جاري ساتلی دی چې معلومات راوالو خو نفري رسېدلې ده. د پولیس انتظامیه چې کوم دی باري نفري رسېدلې ده د سوات د برسوات او هغه مقام ته رسېدلی دي. بل طرف ته د جرګې کولو هم یو کوشش روان دی او امید لرلی کېږي چې ډېر زر به په هغه کې جرګه وشي او دا جګړه چې کوم ده دا به د فایربندۍ مقام ته ورسي. خو تر اوسه پورې د خلکو په زړونو کې ډېر سخت خفګان دی، پریشاني ده. هر سړی تپوسونه کوي. موږ نه هم په مختلفو نمبرو باندې موږ ته هم ټلیفونونه کېږي د معلوماتو ورکولو لپاره خو د بله مرغه هغه ځای سره مکمل رابطه نه کېږي. خو د اوسني اطلاعاتو په مطابق دغه ځای کې اوس هم فایرنګ شروع دی او دا دواړه قومونه چې کم دي اتروړ اقوام اتروړ او د کالام قومونه چې کم دي دوی د یو بل سره په وسله باندې لګیا دي، فایرنګونه کوي، جنگ شروع دی، ګولۍ وریږي او خلک هلته بساو دي. کم سیلګري چې هلته تللي دي زیاتتر د کالام ډریوران کم چې ګاډي چلی د سورلو دپاره هغه په اتروړ کې بساو دي، د اتروړ هغه په کالام کې بساو دي. د زیاتو سرچینو نه معلومه شوې ده چې دغه خلک هم په سختو پریشانیانو کې دي چې یاره خدای نه خواسته که دا جګړه نوره هم اوږده شي نو د ځانونو پکې خطره شته. د اوسه پورې د مرګ جوبلې هم متضاد دعوې راغلي دي. داسې ویلی کېږي چې یو طرف ته 2 کسان په دې کې د اوسه پورې د مړه شوي دي او زیات چې کوم دی هغه زخمیان دي. د زخمیانو لا تعداد نه دی معلوم. کنفرم کوو به ټیم په ټیم باندې به تاسو ته اطلاعات در رسوو خو دا ډېره خطرناکه جګړه ده او د دغه ځای قومونه چې کوم دي د دې نه مخکې د سان نومې بانډله باندې د دوی جنګ شروع چې لا تر اوسه پورې د هغوی هغه دښمنیانې شوي دي. ځای په ځای پکې جرګې وشوې خو د اوسه پورې جرګې لا خاص حال نه دی راویستی. انتظامیه له پکار دي چې پیل فور هلته ورسي دغه مورچې چې کوم دي د چا چې مورچه زن شوي دي دغه خلک دا مورچې خالي کړي او د دې خلکو په منځ کې نور د فایرنګ چې کوم دی د هغې روکتام وشي، دا جګړه بنده کړی شي. ګنې د نورو جوبلو او د مرګونو پکې ډېره زیاته خطره ده. جی ډېره مهرباني شیر علي خان ستاسو د معلومات راکولو.